أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم و حاضرین و سامعین په دنیا کې خوش قسمت خلق هغه دي خصوصاً په دې پرفتن دور کې چې هر طرف نه فتنې دي او دغه فتنو کې انسان د رب العالمین کتاب تکینی انسان تا د دې د فضیلت په تبعله لګي چې کله د انسان سترګې پټې شي دا لږ ساعت زمونږ ناسته او دا لږ ساعت محنت زمونږ انشاءالله دا چې کله سترګې پټې شي مونږ ته به فایده راکوي دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ ته به تکلیف وي کله به باران وي کله به ګرمي وي کله به مونږ یو ضرورت وي او هغه ضرورت به مونږ قربانوو مونږ به ډېر محنت کوو خدا سے نه چې دا محنت به عبث شي انشاءاللہ دا به مونږ ته په قبر کې او په حشر کې فایده راکوي متعدد احادیث په دې خبره باندې دي چې قرآن کریم یو داسې عظیم کتاب دی چې دا خلقو ته په دنیا کې اوچته مرتبه ورکوي په قبر کې چې خلاصېږي هم په دغه قرآن به خلاصېږي حشر کې چې دا خلق در په در وي التم چې مونږ تاسو خلاصېږو په دغه قرآن به خلاصېږو دا مونږ ته چې کمی صفحات مخې ته پرتی دي دا د رب خبرې دي د رب خبرې د رب د کلام د رب د خبرو خپل یو هیبت دی دا په مونږ تاسو چې اثر نه کوي دا ځکه چې د قرآن نه خبر نه یو مونږ پورا رب نه پیژنو مونږ صرف دومره تعارف د رب زده کړی دی چې رب په اسمانونو دی او کما یلیکو بشانې او په ټول دنیا او په کائنات کې د هغې علم او قدرت دی بس لنډ تعارف یې مونږ ته پته ده نور رب څوک دی کم ذات دی د دې پورا حقیقت نه مونږ نه یو خبر
چې څومره انسان رب پیژني دومره رب نه یریږي. قرآن کې الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. الله نه یریدون کی د ځمکې په سر باندې علما دي. څه مطلب چې علما یریږي؟ مطلب دا نه دی چې عالم صرف د الله نه یریږي او دا نور خلق د رب نه یریږي. مطلب دا دی چې څومره خلق رب پیژني دومره به د رب نه یریږي. یو ساینسدان مسلمان شوی دی او بیا خپل واقعه بیانوي. وای ما چې به کله ریسرچ کولو په یو شي باندې نو په ما به هیبت تاری شي. وای ما یو عالم نه تپوسو کو مسلمان او ما ورته ویل دا څه وجه ده؟ ښه اعصابونه قوي یم خو چې کله کائنات کې ریسرچ کوم یا بل یو شي کې کوم په ما هیبت تاری شي. آخر ولې؟ وی عالم ویلی چې قرآن کې الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. څومره چې یو کس رب پیژني او د رب په کائنات کې غور و فکر کوي دومره به د رب نه یریږي. یره به پرې راځي. مونږ چې د رب نه نه یریږو دا داسې نه چې رب اوچت ذات نه دی. مونږ رب پیژندلی نه دی. مونږ چې قرآن له پوره وخت نه ورکوو دا دې وجې نه چې قرآن ورکوټي کتاب دی. مونږ قرآن پیژندلی نه دی. مثال کے طور پر یو مار وی چې ماو ته یو ګورو داسې چغې شروع کوله مار دی الله چاته نقصان ورنه کی ولې ماو ته مار پیژنو. ماشوم ته وې مار دی لړم دی هغه د لرانی سي چې ته ورته پرېږدې اتی نه یریږي. ولې ا د مار نه خبر نه دی چې دا څومره زهریلی شی دی. علم ورسره د مار نشته. مونږ چې پوره رب نه نه یریږو دا صرف اور صرف په دې خبره باندې چې مونږ رب پیژندلی نه دی. بهر صورت قرآن ډېر عظیم کتاب دی. دا د رب خبرې دي. که دې له مونږ وقت ورکولو دې ته ناسته مونږ کوله والله دا خبرې به مونږ ته داسې نه چې هېرېږي. دا به مونږ ته قبر کې فایده راکوي انشاءالله. دا به مونږ ته په هغه وخت کې چې ټول خلک به در په در وي د حشر په میدان کې انشاءالله دا قرآن به مونږ ته فایده راکوي. دې کې هېڅ شک نشته مونږ ګناهګاره خلک یو. مونږ څه ملائک نه یو چې مونږ به ګناه نه کوو. مونږ به ګناه کوو خو د رب کتاب ته به کینو توبه به وباسو رب ته. بدبخت دي هغه خلک چې همیشه په ګناهونو کې ککړ دي او د رب کتاب ته نه کیني. کاروبارونو ته ښه پوره وخت ورکړی دی خو لیکن د رب کتاب ته پوره وخت یې نه دی ورکړی. حدیث کی راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من کتاب اللہ تعالی فهو کالبیت الخرب. آغا انسان چې دا غي په زړه کې د قرآن معمولی حصم نوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مثال په شان د روان کندر دی. مطلب دا دی چې څرنګه سړی د روان کندر نه ځان ساتي غلمونه شو کوي جنات دي حشرات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم تن چې د قرآن نه خبره ده هغه نه ځان بچاوه. هغه به بد اخلاق هم وي هغه به بد کردار هم وي هغه به حسدګر هم وي هغه به بغضی هم وي. او کم کس چې د رب د کلام نه خبر وي څومره وخت د رب کلام لور کوي قدرت کار دی هغه کې به خسته صفات. یو حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم تن په زړه کې د رب د کلام معمولی حصہ نه نو د رب العالمین په نس د هغې د روپۍ مقام نشته. هیڅ شی نه دی.
چې ته رب نه پیژنې د رب په حیثیت کې هم ته هیڅ شی نه. او کله چې انسان رب پیژني، مشهور حدیث ده، رب العالمین فرمائی که تاسو ما یادوئ زه به تاسو یاد کوم. تاسو ما ته 1 رانږدې کېږئ زه به 2 ته رانږدې شم. تاسو ما ته په روانه راځئ زه به په منډه درشم. مطلب کنایه ده چې تاسو معمولی راتګ کوئ زه به درته ډېر راځم، په مدد سره، په امداد سره، په مرستې سره. اور رب العالمین فرمائی حدیث قدسی ده چې بندگانو ما تاسو پس مکه زما تذکره کوئ زه به په اسمان کې ستاسو تذکره کوم. دا د رب العالمین خبرې دي. ابی ابن کعب مشهور قاری د قرآن او مشهور عالم د قرآن، هر وخت قرآن لور کړو. یو ورځ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله اے ابی ابن کعب دې خوا راشه. و یہ ولی دا اللہ پیغمبرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایله اے ابی ابن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. ما تا اللہ جل شانہ دا امر وکړو چې ورشه ابی ابن کعب ته قرآن وایا. ابی ابن کعب چې دا خبره واورېده وی الله سمانی یا رسول الله، اے دا اللہ پیغمبرہ اللہ زمان نوم واغشتو چې ابی ابن کعب ته قرآن وایا. یاو اللہ ستا نوم واغشتو، ربی نوم واغشتو. حدیث الفاظ دی فجعلا ابی یبکی، ابی ابن کعب په جڑا شو چې رب زمان نوم واغشتو. دا ربی ولی نوم واغشتو؟ کله چې سړی رب یادی رب د هغې تذکره په اسمانونو کې. حدیث قدسی ده مونږ په ځمکې کې رب یادو، رب العالمین زموږ تذکرې به په اسمان کې کوي. نو دا عظیم کتاب قرآن کریم پکار دی چې مونږ ورله وخت ورکړو، خپل مال په قربان کو، خپل جان په قربان کو. دی کې هیڅ شک نشته چې مونږ ته به تکلیف وي، خو خیر دی دا لږ ساعت به دا تکلیف د دین دپاره قربان کو. رب مونږ له عزت را کړی دی، رب مونږ ته اولاد را کړی دی، رب مونږ ته ښځې او بچي او کورونه را کړي دي. مونږ له کم نعمت رب نه دی را کړی. لئن شکرتم لازیدنکم وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. قرآن فرمای د رب نعمتونه شمارئ انګید دي نه شي شمارلی. نو چې رب دومره نعمتونه په مونږ کړي دي، مونږ د رب العالمین کتاب له معمولي غوندې وخت نشو ورکولی. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. کلچ سے خلق در رب العالمین پا کور کی جمشی قرآن کریم دا تلاوت دا پارا، رب العالمین فرمائی رحمتنا پیس نازل وما وغشیتهم الرحمہ. ممتاسو چھ جنت تمزو در رب العالمین در رحمت پا وجہ بزو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم خلق چھ قرآن کریم تکینی برانا پہ رحمتنا نازل ونزلت علیہم السکینہ، سکونت و دغرنگی سکینہ پہ نازلو ما. طول عمر با ٹینشن کی قرآن تا چناسی دے بسور کی راحت کی بوی. منتظر ٹینشن بیماریانی دی ننچے 100% کی 99% خلق دا ڈپریشن مریضان دی. یہ رجی گھبراہٹ دے، یہ رجی ٹینشن دے. دا یو واحد کلام دے چې دې ته کینی ټینشن د نه لري کوي. وحفتهم الملائکه، او دا سم نه چې بس ملائک په هغه محفل کې راشي. مشهور صحابی دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسید ابن حزیر. هغه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه و یې د الله پیغمبره
د شپې خو ما سره ډېر عجیبه واقعه وشوه. وایي څه چلو شو؟ وایي د الله پیغمبر ما چې کله تلاوت شروع کو قرآن مې ویلو نو زما کور کې اسو هغې ټوپونه شروع کړل. ما تلاوت بند کو ځکه زما زوی یحیی پروت مالی چې زخمی نه کی. وایي چې بیا مې تلاوت شروع کو بیا سونو ټکارې او لالتې شروع کی. وی بیا ما بند کوئی بیا بس. وی آخر کې چې بهر راووتم چومې کته یو رڼا وه زمونږ کور باندې او داسې اوچته شوه او لاړه اسمان کې غیبه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل؟ اقرا یا ابن حزیر، اے ابن حزیر تلاوت دی ولی بندولو، تلاوت با دی کولو، درب کلام با دی لستلو. تلک الملائکہ دا خو ملائکو چراکو شوی استاد قرآن کریم داوری دلو دا پارا ولی دی بندولو او ملائکو راغلی قرآن اوری دلو دا پارا لستلو با دی قرآن. دا دومره عظیم کتاب دی ملائک ورته راځي څنګه چې نیکان خلق دی قرآن له راځي او راټولیږي تی داسې ملائک ټول د رب تابعدار مخلوق دی هغوی راځي او دغه قرآن کریم اوري. نو دا ډېر عظیم کتاب دی. په قبر کې به مونږ ته پکار راځي، په حشر کې به مونږ ته پکار راځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی القرآن شافع مشفع. اے خلقو قرآن شفارس کون کے دے اور دسے شفارس نے چتنا بے قبلی کی مشفع چو قرآن دی شفارسو کو ڈائریکٹ بدر اللہ قبلی. پیغمبر شفارسو کرو نو کدرب خوش وو بے قبول بے کی کہ جبریل علیہ السلام شفارسو کرو کدرب خوش و قبول بے کی. خو قرآن دا یو واحد کتاب دے چکل در لدی شفارسو کرو نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مشفعن دا دے شفارس قبول کرلے شوے دے. دا دے شفارس قبول کرلے شوے دے. اور بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ. اور قرآن کریم داسی کتاب دے چھ بحث کون کے بیوی دا رب العالمین سرا مصدقن داسی بحث چھ رب العالمین بتی قبلی. رب ہا غزاد دے قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی چھ دا رب العالمین مخیطب ٹھول ملائک ولاڑوی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا طول بولڑی لا یتکلمون سوک با خبری نشی کولے دا اللہ پا مخامخ سوک با خبری نشی کولے طولو باندے بروگی خواہد قرآن کریم دے چھ رب العالمین سر بحث کئی ذکر دا رب صفات دی کلام دے. وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من جعلہ امامہ چاچے قرآن کریم خپل مخی تکے خودو یعنی قرآن کریمی ویلو پا قرآن کریمی عمل کولو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قادہو الی الجنہ جنت بے بوزی ومن جعلہو ظہرہو ساقہو الی النار. اور چاچے قرآن شاہ تک خودو شاہ تا مطلب دانا چلڑے کو مطلب دا دے قرآن نہ راغشتو بس اوچتے چر تک دلے ساقہو الی النار رب جہنم تو گزار کی. رب دا قرآن کریم سرا سوک من لری رب العالمین دا غی سر من لری. بہر صورت قرآن کریم دیر عظیم کتاب دے
کسوک داوی کمون تو اوچت مقام ملاوشی اوچت مرتبه ملاوشی حدیث کی راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چتاسو قرآن ازدکی و بلتے و خی ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ تاسو کے بہترین انسان حق دے جو قرآن ازدکی و بلتے و خی بل روایت کی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان حق دے چه پخپلم قرآن ازدکی بلتے و خی پا دنیا کی مونگ اوچت مقام تالاش کو دو اوچت و مرتبو دا پارا مونگ سمر محنتو نہ کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان فرمولا خود لے قرآن ازدکا بلتے و خی اوچت شخص کہ انسان پا دنیا کی مقام غاڑی دا مونگ چه نن زلیل یودا ولی نن چه مسلمان زلیل دے ولی قرآنی پریخے دے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ قرآن ویلی تاسو بالاتر یہ خوچر مومنان یہ چه مومن نے بالاتر تبنے قرآن دینی ولی اولاس کے علب بالاتر ایمان در کے علب بالاتر چه ایمان در کی نہیں بالاتر ذہن کے مرا والا علامہ اقبال مرحوم فرمائی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر منچدانن ذلیل و قرآن پر خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذا القرآن طرفوا بید اللہ وطرفوا بأیدیکم فتمسکوا بھی فَإِنَّكُمْ لَن تَدِلُّوا وَلَن تَحْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے خلقو دا قرآن دو رسائی دی دو سرون دی یو رسائی دا یو سر دا اللہ سر دے طرفو بید اللہ و طرفو بی ایدیکم یو سر تاسو سر دے فتمسکو بی دا کلک رونی سے دا کم سر چه تاسو سرفت دے دا کلک رونی سے فَإِنَّكُمْ لَن تَدِلُّوا وَلَن تَحْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا دو خوش خبریانی دی پا دنیا کی اوچت مقام دو خبری دی یو دا چه انسان دا شیطان نا محفوظ یو کامیابی دا چلو دا شیطان نا محفوظ شو خود کافر نا نئے محفوظ دا کافر نا محفوظ شدہ بلا ترکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ قرآن رونی والو دوان ترقیانی اللہ ورگئی لن تحلکو بعدہو ابدا نخوب کافر حلاک کی کافر نشی کولے چدا مسلمان تبی اللہ سوروا چھے یو کامیابی پا قرآن دا ملاوشوا چی کافر در تب برا نشی کتے حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل صحابہ کرام تا چپا تاسو باندی با کفار دا سرا جمشی لکا تاسو چپا یو پلیٹ ورماتے گئی اتحادی ملکونا چورتا ہوئے دا کفارو اتحادی ملکونا طولو با اتحاد کردی بھی پتاسو برائش لکا تاسو چپا شریکا یو پلیٹ واندے ورماتے گئی صحابہ کرامو چی دا خبر واوری دا وید اللہ پیغمبران نحنو یوم ازن قلیل مونگ بلگیونو چه کافر پا مونگ رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمیل تاسو با دیر زیاد یئی کہ غصائی سیل دا سی بے لکا دا سمندر زگونا دیر زیاد بے لیکن ہس طاقت بستا سنے یو خبر بدائی چستاسو زنون کی بدا وہن بیماری صحابہ کرام وہ فرمائل وہن ستوید اللہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائل چو وہن دیتوئی چو دا مرگ نہ یرے دا مرگ نہ بیرے گئے او بلدا چو دا کافرانو حیبت بستاسو پزنون کی گزارش بہر صورت نن چه زمون پا دی زنون که دا کافرانو حیبت دا مرگ نا یرا
د ارس پیدا دي صرف واحد خبره ده چې موږ د قرآن نه لري شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قرآن ویلو لن تهلکوا بعده ابدا، چرې به هم دې گمراه نشي، هلاک نشي. ولن تضلوا، او نه به دې گمراه شي، بیا دې شیطان نشي گمراه کولی کله چې در څه قرآن. او قرآن دومره عظیم کتاب دی. خبر به انشاءاللہ زندگی وکو. خدا نن چې مونږ په بدعاتو په رسوماتو کې اخته یو، نن چې مونږ شیطان گمراه کړي او په دې رسمونو په بدعاتو کې پراته یو، صحیح دین رانه لرې شوی دی. اخر ولی مونږ د قرآن نه لري یو. د قرآن په نومونو کې یو نوم الفرقان دی. فرقان مطلب دا فرق راوستون کې په منځ د حق او د باطل کې. مونږ چې دا نن سنت او بدعت نه پیژنو، آخر ولی اصل وجه دا ده چې مونږ قرآن نه خبر یو. قرآن عمره هیڅ شی نه دی. قرآن ته الفرقان ویلی شوی دی. دا حق هم جدا کوي، باطل هم جدا کوي. تا ته ښایي دا حق دی، دا باطل دی. نو ما او تا دا ګیلې کوو که نه؟ یره جي د چا ومنو، هر مولا راته مسلې کوي. دا خبرې ولې کوو؟ مونږ قرآن ته نه کیو. قرآن سم لګاو نشته. حق او باطل خو به مونږ په قرآن پیژنو. چې زه قرآن له وخت نه ورکوم، زه به حق او باطل څرنګه وپیژنم؟ قرآن الفرقان دی. قرآن به تا ته ښایي حق پرسته څوک دی، باطل پرسته څوک دی. څومره جماعتونه دي، څومره مسلمانان دي د قرآن درسونه کم دي. دې وجې نه مونږ په ګمراهو کې مبتلا یو، دې وجې نه مونږ په رسمونو کې مبتلا یو، دې وجې نه مونږ د دین نه لري. والله چې د قرآن درسونه په کور کور کې په هر مسجد کې شروع شي، والله دا دومره انقلاب راوړي چې د دې انقلاب کفارو ملکونو ته مرسي. نن په مسلمانو ما اثر نه دی کړی. ولې؟ وایي نه زمونږ د قرآن کریم دا قدر دی چې غلاف وله جوړ کړو، په اوچت ځای کېدو، لکه څرنګه چې په دوایانو باندې لیکلي وي چې بچوں کے پہنچنے سے دور رکھے. مونږ قرآن کریم څه دغه چل کړی دی چې څوک ور رسېدلی نه شي. یو عالم خبره کوله، وایي زه مسجد کې وم، یو تن رالو قرآن یې راوړو، ماشوم وایي چې دا قرآن کور کې راکړو چې دا وله ویسه. نو هغه ماشوم نه ما څه تپوس وکړو، لږ ډېر پوهېدو. ما ورته ویلي بچیا ولې قرآن مسجد ته راوړو، څه چل دی؟ مسجد کې د کور کې ځای نه و. نو هغه ماشوم صفا خبرې کوي. ماشومان چې څه په زړه وي دی په خوله وي. قدرت کار دی. ته ماشوم ته ووایې چې منډې که فلاني ته ووایې چې کور کې نشته، دا چې بهر راوځي دی به وایي چې ما ته پلار ویلی چې ورته ووایې چې کور کې نشته. صفا خبره کوي. نو یا ماشوم راته ویلی چې دا قرآن یې راکړو، دا زما یو نیا وه، سبق به یې ورکې ویلو، انیا مې مړه شوه، نو یو څوک نشته، بس وایي راته وایي دا قرآن مسجد ته ویسه. دا ګوره د ګپ خبرې نه دي، دا حقیقت دی. زموږ په کورونو کې قرآن پروت دی، څوک یې نه راخلي. کم خلک دي او کم خوش قسمته خلک دي چې د هغوی په کورونو کې د ورځې یو سپاره ویلی کېږي. دا ډېر خوش قسمته کور. او څومره بدبخته کورونه به داسې وي چې په پوره ورځ کې د هغوی په کور کې د قرآن تلاوت نه کېږي، د هغوی غوږونو ته د قرآن تلاوت نه ځي. ای دا علما خلک وایي دا نیکان دي، دا نیکان دا علما دا کم ځای نه رالل؟ دا د قرآن برکت دی. یره جي د مولیانو کور کې جګړه نه، یره جي د نیکانو کور دی دلته جګړې نه. ولې؟ غوږونه یې شپږ ووایي، څه کمالي ورکې؟ صرف دا چې قرآن اوري. د قرآن خپل اثر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا بیوتکم مقابرا. اے خلکو د کورونو نه قبرستان مه جوړوئ. قبرستان کې خلک تلاوتونه نه کوي، تاسو کورونو نه قبرستان جوړ کړی دی، تلاوت ورکې کوئ. مونږ الټا کار کوو، قبرستان کې تلاوت کوو، کورونو کې نه کوو.
کورونو نه قبرستان مو جوړوئ، تلاوت ورکې وکړئ، د رب کتاب ورکې ووایه. زمونږ چې دا درس شروع کوو زمونږ دغه یو مقصد دی چې څرنګه مونږ مسجد کې د رب کلام راغیشتی دی، مونږ به کور کې دغه میشن چلو چې د رب کلام به یو روز راخلو، روز کې به یې خامخا راخلو، یوه سپاره پاو دا به وایو. د دې ډېر برکت که مونږ ته په دنیا کې د دې برکت نه ښکاري او برکات یې نه ښکاري، قبر چېرته تللی نه دی. داسې به نه وایو چې مړ زمونږ د ګنهګارو محفل دی، څه ډېره مشکله ده چې دا به نفع راکړي. نه، مونږ انسانان یو سره د داسې ګناهونو، خو چې د رب کلام ته ناست یو توبه لږه ډېره وباسو. والله دا قرآن ډېر عظیم کتاب دی، دا مونږ ته نفع راکوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا تبارک الذی الف لام میم سجده دا به قبر کې راشي چې کله دې مړي ډېره ویله قرآن سره مینه وه نو یا هغه د عذاب ملایکو ته به وایي چې دې ته به عذاب نه ورکولی کېږي، تر دې چې رب العالمین ته به وایي ربه ان كنت من کتابک فشفعنی، اے ربه که چېرې مونږ ستا د کتاب حصه یو بیا زموږ شفارس قبول کا، دې ته به عذاب نه ورکوې. وَإِن لَمْ أَكُن مِّن كِتَابِكَ فَامْحَنِي عَنْ، رب که مونږ ستا د کتاب حصه نه یو بیا هم د قرآن نه میټاو کا. اے په قبر کې به داسې مباحثه کوي، دا زمونږ مخې ته چې کوم کتاب پروت دی دا مونږ قبر کې به مونږ سره مرسته کوي. حدیث کې راځي په ورځ د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه. اے خلکو قرآن وایه، په ورځ د قیامت به دا د خپل بنده دپاره، د خپل ملګري دپاره، د خپل ملګري صاحب دپاره شفارس کوي. شفارس بیا د قرآن شفارس، دو شیزونه ډېر کلک شفارس به کوي په ورځ د قیامت. یو روجه به وي ربه منعته الطعام والشراب، دا ما منع کړی و د خوراک او د څښاک نه چې خوراک به م نه کړي څښاک به م نه کړي. او فشفعنی، رب زمونږ شفارس قبول کړه، رب به شفارس قبول کړي. قرآن برا پاسی وی ربا منعتهم نوم باللیل، دا به د شپې را پاسېدو زه به یې لوستلم، رب به د هغې شفارس هم قبول کړي. ته چې څومره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې د قرآن په باره کې هم دغه خبره به وي چې دا چې کم شفارس کوي مشفع شفارس یې الله قبول کړی. ماهلون مصدقون، بحث بکی بحث ول الله قبول کړي، تر دې پورې قاری ته به ویل شي اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چوب ویل شي قاری د قرآن ته کمتن چې آیتونه یاد کړي د قرآن، چه بندا تو قرآن ویا اقرا ورتقی او د جنت په درجاتو خیجا. علماء فرمایي د جنت څومره درجات دي، علماء فائدې لیکي وای چې څومره د قرآن کریم آیتونه دي دومره د جنت درجات دي. نو کم چې قاری وي او عمل پې کړی وي نو آیت بلولي او په یو درجه به خیږي په بله درجه. نو سړی د سوچ کی چې دا وناس ته رسېده به څومره اوچته درجې ته رسېدلی. دې وجې نه عالم تشریح کې فرمایي وایي ای خلکو که اوچتې درجې په جنت کې غواړئ قرآن کریم اکثر حصې یادې کوي، تبارک الذی یادې کوي، سورہ یاسین یاد کوي، سورہ بقره یاد کوي، سورہ کہف یاد کوي، الف لام میم سجده یاد کوي. کتان یو ملګری یو آیت زیات یاد کړی او یاد ولره په ورځ د قیامت د نه یو درجه اوچت دی. د قرآن له چې الله اوچتې درجې ورکړي، علماو له چې الله اوچتې درجې ورکړي، ولې ورکړي؟ آیتونه د قرآن ورته یاد دي.
कुरान दासी अजीम किताब दे। कम वही जमून दरजा पर जन्नत क्यों हर तन वही रब जन्नतुल फिरदौस राखी नु सिंगे दर की दार से खपल सबब भी च दुआम के नुखपल वस मुताबिक कवा यो तनो साहबी वो पखपल बची बांधे रहू तो बची दुआ कवला और दुआ कवल जरबा माता जन्नतुल फिरदौस राखी और पर जन्नतुल फिरदौस के दादारा क्यों गठे और दगरंगी द दुनिया सदस्य मुतालबे की और यो शे यादुल रब माता दाम राखी रब माता दाम राखी नु प्लारी साहबी वो इमाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरी दिली दी दास दुआ गाने मत सिर्फ दुमर दुआ को रब जन्नत राखी जन्नत के आला दर्जे राखी और तो जहन्नम न पना वाड़ा मुबालगे मको पदुआ की मुबालगे पदुआ की उम्दगदी मिसाल के तौर पर पमिदी मिसाल बपोया शई यो तनु इमाल 10 करोड़ रुपए राखे रबा नु कम जेने दर की सबब दर सस्ता से कारोबार दर सस्ता आसमान न खुडालर न रा गुजारीगी और न सुख दुमरा सादा गांधी चताला करोड़ों रुपए पजमा का गुजारीगी न चान गुजारीगी दुमरा सरजार चरतने दर की जान ले वसीला जोड़ा का अलग दुमर पैसे गटे नो दगरंगी च इंसान उच्चत दर्जा पर जन्नत के गठी न सदी वसीले जोड़ की कना दार शिकल वसीले निचते उच्चत दर्जे वाड़े दरब न उच्चत उम्मीदों न वाड़े न सखो कना दा खुदारुल इम्तिहान दे दुनिया मजरातुल आखिरा दुनिया दादा आखिरत खेती बाड़ी दा दलत दे सो करल अलत बेरे बे सदी करे नहीं रे बिछे कतरे कतरे से दरिया बनता है दास बन हुई मुंगो उमर खराब करे उमर न दे खराब करा उसने कीन रब्बुल आलमीन बखूम के साथ दायो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च मुंता सोयु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमराजी और मुंगम पर जुबान वयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांडेर घटा दर्जा दा हदीस के राजी कम खलक चोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन 10 दर्जे वाले ऊंचे थी और दो मलाइक दियो ने क्यानी लिखी और बदियानी लिखी ने क्यान वाला तो वही चिल्लस ने क्यानी वाले उली काला दर्जे वाले पखपला बुलंदी की ने क्यान वाला तो वही ने क्याने वाले ले सुली का और कम च बदियानी लिखी अगर तो वही चिल्लस वाला मिठाओ का मुंग सिर्फ दुमरम को उदल तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दने भी खबर है द कुरान आवाज है हदीस के राजी मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि तआला फलहु बिही हसना वल हसनु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिचाद कुरान यो आयतुलस्तो यो टके उलस्तो लसने की वर तरफ वर के ब्या फरमाई दानवें च अलिफ लाम मीम पूरा हरफ दे बल्कि अलिफ जुदा हरफ दे लाम जुदा हरफ दे मीम जुदा हरफ दे 30 ने कई सिर्फ अलिफ लाम मीम मिलेगी और यो रिवायत की रही अगरचे इसनादी कमजोर है कम खलक च यो टके द कुरान वरी अखितम रब्बुल आलमीन दगरंग ने कई वर कई चुमन भी दर्जा द कुरान तक नास्ता कुरान और इदल ए कब्र के सो सवालात दी मशहूर मुमताज याद कड़ी दी च मलाइक बदवरश दा हदीस दे मुमताज हर मुसलमान तैयार दी चूबो मर रब्बो का रब दे सोक दे मा दीनु दिन दिसे दे दा तपूसु न बके मन नबीयुक नबी दे सोक दे दादरी सवालात देखियो सलोरम सवाल ले मुमती ना खबर है चलो तब वर्ते हुए मुमता सो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानान यू खुमुंग ने च तपूसु की चमर रब्बो करब दे सोक दे मुंगो रब्बी अल्लाह रब जंग अल्लाह दे चरा तुई दिन दे सदे मुंगो वाले इस्लाम नबी दे सोक दे मुंगो तुई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसलोरम सवाल मलाइक बके
وما كنت تدري تا ته څنګه پته ده چې رب زما الله دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رسول دین زما اسلام دی تا ته دا چا ویلې کم ځنه دي دا خبره یادې کې نو دا مړې به ورته وایي قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت یو خبره وا ما د رب العالمین کتاب لوستلی و قرأت کتاب الله قرآن به مې ویلو فآمنت به ما په قرآن ایمان هم راوړی فصدقت ما د قرآن تصدیق هم کړی چې مونږ قرآن ته نه کینو قرآن راخلو نه چلو مونږ به وایو ربي الله دینی الاسلام پیغمبر زمون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلورم جواب کې خود دروغ نشو ویلای کنه حالت خود دروغ نه چلی دلته دروغ وایا بل وی قسم دې ته په ډبل قسم اخرى چوپ چاپ هیڅ نشته په قرآن لاس کې د تور تکیدا حالت خود دې وخت بوي قرآن وی لسونه به حل وی دا به خبرې کوي اوس ضروری نه ده چې د دې جبې د موبایل جبوي دا لګیا دي خبرې کوي میموري کارت جبوي خبرې کوي ریډیو جبوي خبرې کوي نو چې انسان لا الله دومره کمال ورکړي ولې رب سره دا کمال نشته چې دا لاس خبرې شروع دا لاس به وي چې نه داسې نه غوږونه به حل وي سترګې به دې حل وي بیا به مونږ څه کوو دروغ خو نشو ویلی اله به مونږ دا څلورم جواب صحیح کوو چې مونږه واقعي قرآن ووایو تصدیق یې وکړو او پر ورځ د قیامت په قبر کې مونږ وایو قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت ډاډه دا خبره وکړو ما ته رب کتاب ویل ما په ایمان هم راوړی ما تصدیق هم کړی تصدیق هم ما د کتاب کړی مونږ به تصدیق کله د یو خبرې کوو چې څه یې خوب پیژنو که نه مونږ چې قرآن پیژندلی نه وي تصدیق د کمې خبرې کې مثال کے طور پر جج تا مخې ته ودرئ او ته د یو تن په باره کې ګواهي کې او تا ته جج وایي ته دا فلانې پیژنې ته ورته جی پیژنم نه خو ګواهي کوم درته وایي څه رابطه دې شته هېڅ رابطه مې نه ده خو جی ګواهي پې کوم خطا هغه ټایم وی نه چې هغه ټایم نه وم خو ګواهي پې کوم والی به کېدای شي تی جیل ته کړی ولې شی پیژنې نه و تصدیق یې کې نو چې مونږ د قرآن نه یو خبر قرآن پیژنو نه د قرآن ترجمه نه راځي او مونږ په قبر کې وایو چې فصدقت مونږ تصدیق د قرآن کړه نو مونږ چې قرآن نه خبر نه یو تصدیق د څه شي کې ایمان هم تصدیق ته وایي ته چې په قرآن ایمان وروړې خو د قرآن نه به خبرې که نه نو ما ورته چې د قرآن نه ځان نه یو خبره وو نو مونږ به په قبر کې د دې تصدیق څنګه کوو چې رب ما په ایمان هم راوړو ما تصدیق هم کړه بهر صورت ډېرې خبرې نه کوو صرف دومره وایو دې قرآن له به وقت ورکوو په مونږ به مختلف مراحل راځي دا به مونږ عزم کوو هر تن چې تکلیف وکړي ګور بغیر د تکلیف نه هیڅ شی نه کېږي ان مع العسر یسر والله بیا د قرآن کریم یو عجیبه محبت دی یو نشه ده چې سړی سره د قرآن مینه شي یو ځل دا به لس کارونه پرېږدي او دا به قرآن راخلي احادیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي د اوچت شخصیت خبرې دي خو قرآن څه عجیبه کتاب دی قرآن داسې عجیبه کتاب دی چې په دې به مړېږي نه خو چې کله ورته مونږ زړه لوښې صفا وي ځکه چې سړی د رب کتاب ته کینی او بیا هم حسد او کینه ورکوي یا په بل یو غرض ناسي دا قرآن اثر نه کوي صفا سوتره به ورته کیني وایي ته چې دومره لوی میلما به کور ته بیایې اول غولې د صفا کله خشاکه ته چې د دومره لوی کتاب په زړه کې ځای کې او دا خبرې ته زړه ته اچې خو ته به دا زړه صفا کېږه ډېر داسې ګناهونه دي چې مونږ تاسو به یې کوو خو دا به اوس پرېږدو قرآن ته اوس کېناستو که مونږ چېرته سخته خبره کور کې کوله دا به مونږ لږ درګذر کوو سخت کار هم چېرته په کاروبار کې پوچه خبره کوله هغې نه به مونږ درکېنارو چې پته لګي ستا او د بل په درمیان کې څه فرق وي داسې نه
چې د بیٹک نه یو تن روزی بل د مسجد نه روزی ستا او د هغې درمیان کې فرق نه وي نو داسې قرآن ګورې فایده نه کوي. اول با امام شافعی رحمه الله فرمایي وای زه یو ځل خپل استاد له ورغلم وکي ته وای شکوت الی وکیع سوء حفظي وای ما خپل استاد وکي ته شکایت وکړو د خپلې د بدې حافظې فاوصانی الی ترک المعاصی ما ته ویلې چې ګناهونه پرېږده فإن العلم نور من إلهي علم دا الله نور دے ونور الله لا يعطى لعاصي گناہگار سڑی رب قل نور نور کئی نلگ گناہونا بدر کنار اخبر عظم بوکو اللہ دے پدے خبر ممتاز تعمل کو توفیق را نصیب کی وصلی اللہ تعالی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.